بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما. وقال الشافعي رحمه الله لا تقول أكبر وقريجي ما مري خوكي سخت يار يو پیر بیوایو کا مسله دا ده چې دارالحرب کی خزه او خاوند دي کافران دي، یو پکې مسلمان شو او دارالاسلام تراله، خزه مسلمان شو دارالاسلام تراله، یا خاوند مسلمان شو دارالاسلام تراله. نو موږ حناف وایو بس دیو ترمنځ بینونه تراله، نکاح ختم شو. امام شافعي رحمه الله ویلانه دراغله په دې مسله پوه شو، عبارت به وایي نو سبب له وایو دا عبارت به ير شوی نه. واذا خرج احد الزوجين کله چې روزي یو په خزه او خاوند کې لینا موږ ته دارالاسلام ته من دار الحربنا مسلمان د سیال کې چې مسلمان شوی وقاتل بینونه د دیو منس کې نکاح ختم شو، بینونه واقع شو بینهما. امام شافعي رحمه الله فرمایي لا تقوا بینونه واقع کیږي. اوس بره ګورې به کچری خزه او خاوند کې مسلمانانو په کافر حمله وکړه، یو ته قبضه کو دارالاسلام ته راوستلو، وینیو دارالاسلام ته راوستلو، خزه یا خاوند بهم نکاح ماته شو. څوک کوي موږ حناف وایو. امام شافعي رحم الله وی عام رسب دې کې مرګره دی وای سیدا دریم صورت دوالم قید کړه رام وستل، کافران دي دوالم قید کړم دارالاسلام تم را وستل. نو موږ وی وس نکاح نه دماته. امام شافعي رحم الله وی وسم ماته ده. مجموعي څه صورت وو، اول کې یو مسلمان شوی راغلی هغه وینه دماته، موږ وی ماته ده. دیم یو قید کو رام وستلو دوړ وی ماته، دیم دوړم قید کړه رام وستل، نو موږ وینه دماته هغه وی ماته. ولو سبي احد الزوجين کچری قید شی او په زوجینو کې وقاتل بینونه بینهما د دوړو ترمنځ بینونه واقع شو بغیر طلاق انده به طلاق هم نوی. وان سبي امان کچری دوړه قید شي نو به زمونږ حناف رای دا دلم یقایل بینونه واقع کیږي. امام شافعي رحم الله فرمایي دلته هم وقات واقع شو. دا سیمېلیو کنه. اوس راځي سبب د بینونه څه دی؟ موږ حناف وایو سبب د بینونت تباین د دارین دی. تاسو به سراجی کې ویلي تباین د دارین. نو د کافرانو کې چې د هغه ملک بدل شي کنه حقیقتا حکمن دواړه نکاح ماته شو. نو یو پکې مسلمان شوراله ملک بدل شو نکاح ماته، یو قیدی کوراله ملک بدل شو نکاح ماته. کدوړم قیدی کړه راو مسل وس ملک بدل دی نه دی، اوس خدواړه په یو ملک دی. تباین دارین نشته د سینه د چې یو ملک دی بل کې دی، لہذا اوس نکاح ماته نه ده. او امام شافعي رحم الله وی جی علت د نکاح د ماتېدلو قید کول دي، نه که یو قید کو ام نکاح ماته، که دواړم قید کړه ام نکاح ماته. علت څوک دی؟ قید کول. واورا فالحاصل ان سبب د بینونت هو التباین، هغه تباین الدارین دی دون السبي سبینه د هند نظم په نظماري. او یقول امام شافعي رحم الله وی چې بیا کسي هغه د عکس بیانې چې تباین دی سبي ده تباین نه دی. له د امام شافعي سب دلیل اوري تاسو لږ برو ګوري هغه یې موږ حناف تعالی کا چې کله ملکونه بدل شي خزه یو ملکی خون بل ملکی د سره نکاح نه ماتيږي، د سره زید نه زید ولایت ختميږي، یو بل باندې کوم ولایت او هغه څه شو ختم شو. او ولایت کې ختم شي کنه نه دا خو فرقت کې اثر نه پرې باسي چې دی نکاح مراواله پدن لګي پوهه شوي کنه. ملکونه کې بدل شي دي سره څه ختم شو الګ یختو والا څه شو ختم شو سره ولایت په یو بل ختم شو. یو ملک چې یو بل معنی ولایت وی قول نافذول شي په غیر باندې، او چې ملک بدل شي به قول په غیر معنی نشي نافذول. نو که ولایت ختم شو نو دې سره زید نه زید څه وشو نو زید نه زید په تباین دارین سره ولایت ختم شو. او ولایت ختمېدل چې دي دا په فرقت کې په نکاح په ختمولو کې څه اثر نه کوي. دلیل شته یو کنه یو حربي دارالاسلام ته امن معنی رااله او خزه دارالحرب کې دا نو ولایت ختم شو کنه شو
دا اسلام دارالاسلام کې دغه دارالحرم کې نو نکاح ماته ده نه ده ماته. یا مسلمان تجارت لاړې دارالحرم ته مستأمن بن کر لاړې نو ولایت ختم شو دی یو بل کنه دی نکاح ماته شو بھئی ولایت ختمېدل سره نکاح نه ماتېږي. اورا له ان التباين تباين چې اثر هو د دې اثر په انقطاع الولایت کې دی وذلك لا يؤثر او انقطاع ولایت خو اثر نه کوي په فرقت کې لکه حربي مستأمن نامي ته ویلا او یا مسلمان مستأمن دی هر چې سب یې دا هغه علت څوک جوړي قید کول وی ولی وی قید کېدل چې دي کنه دا څوک چې قید کی تقاضا اوس کوي چې دا خالص دا غشي دا څوک چې قید شو تقاضا کوي چې دا ټول پټوله د چا شي د قید کوون کی شي او دا به ال ټول پټوله دغه جوړیږي چې نکاح ماته شي ځکه چې نکاح یې هغه وته کولې شي جنې نه شي وته کولې نکاح ماته کا او چې وته کولې نشي به خټول پټول دنه ټول پټول بکلې چې ټول اعمال پکې کولې شي او هغه بکلې کېږي چې نکاح ماته کی وګورئ هر چې سب یې فیقتدی صفا دا تقاضا کې چې خالص دي شي لسابقت کون کی تا ولا يتحقق او دا صفا نه متحقق کیږي خالص کېدل الا بانقطاع النکاح مگر دا چې نکاح ختم شي ولهذا يسقط الدين بلا ورکنه کم کس چې قید شي کنه مسلمانان قید کې راي ولي هغه باندې دارالحرب کې کوم قرضونه هم ختم شي ولی دا د چا چې قید کو داغه شو او چې په قرضونه نبی خدا قرضداران هم دی او ددم دی صفا خدا غنش صفا بکله دغه کیږي چې ختم شي دغه وجنه تاسو مانی چې قرضونه ختميږي دغه وجه د ساقيدي کې دین انزمه المسبيه ذمه د مسبینا کوم کس چې قید شي ولنا مرمي مسبوي دی اصل کې ولنا من وایو ان مع التباين حقیقتا وحکما من وایو ګور تباين سره منګ نکاح څخه ختمو تباين دارین سره خواغه تباين دایرن یادو چې حقیقتا هم تباين وی یو امریکا کې بل پاکستان کې حکمن هم وی یعنی حکم په اعتبار سره یو ملکی نه دواړه نو د سره مصلحت د نکاح ختميږي برګوري کله چې تباين دارین حقیقتا او حکمنو نو د نکاح چې کوم مصلحت دی هغه څه شو او نکاح کیږي چا لپاره مصلحت د لپاره چې مصلحت ختم شو په نکاح به څه کی لکه یو سړي جنې سره نکاح شوی دا وغیرہ ځای خور او خطلا وته کولې شي وس نو چې نشي وته کولې به د نکاح څه کې نکاح ختمه پوه نه شي په خبرو باندې اصل کې نکاح د چا د بارش کیږي د مصالح او د لپاره نشکله مصالح فوت شي به نکاح ختم پوت کیږي او چې کله تباين دارین حقیقتا هم وي خزر اغلی د بیت نزي او حکمن هم تباين دي مصالح فوت شو کنه نکاح ختم ولنا من وایو انما التباين حقیقتا کله چې تباين رغلی وي حقیقتا هم حکمن هم لا ينتظم المصالح ومصالح د دې انتظام نه کیږي فشابه المحرميه اچھا سره مشابهت را لې محرميه مطلب ماته مثال ویل کرزای خوري مثلا والسبي يوجب اوس داغه جواب کوي بای چې څو قید شي کنه د باندې ملک د چاره شي د قید کون کی داغه په سره شي نه پیږي په داغه ملک پر راشي نو ملک په پاغه شي کې راضي کوم شي چې د ملک وی هغه مالیت د غلام دی مالیت هغه کې ملک راځي پاتې شول نکاح کې نکاح باندې ملکیت نه راځي هو نکاح غلام سم کولې شي خو نه درنه کو سمویل چې کله یو سړی څوک قید کی دا کوم کس چې قید شي دا اوس تقاضا کوي چې خالص شي د چا د قید کون کی خو په اعتبار د مالیت سره خالص شي او نکاح خو د مالیت نه ده نکاح ولې ماته اورا والسبي چې دی یوجب دا خو واجبي ملک د رقبي وهو لا ينافي النکاح دا خو د نکاح سره منافي نه ده ابتداء څه مطلب غلام نکاح کول شي کني شي د امینو ویلي فکذا بقان نو کوي سړي نکاح او تاقید کو نو بقا خو اسهل دی ابتداء ما 56 نمبر ماده ویلي و البقاء اسهل من الابتداء ليش ابتداء غلام نکاح کول شي دا غلام تو به نکاح لره منافي نه دي نو چې نکاح و او رست غلام شو په طریقه ولا بد نکاح ټکی دا خو بقان ده فصارك الشراء دا څه شول لکه شراء څه مطلب یو سړی غلام واخلي دغه نکاح دغه سره ماتيږي کنه پیږي یو سړی څه وکي ندی غلام نکاح ماته شو
حالانکه دا چا چې واخیستله مشتري د ده په خالص ملک رالی غلام باندې څنګه چې د قید کوونکي ملک راغلی او داسې د مشتري هم رالی نو مشتري هغې سره ملک نه ماتېږي نکاح نه ماتېږي هغې سره هم نه ماتېږي ولې ملک خو په مالیت باندې راځي ثم ويقتضي الصفاء صحیح ده تقاضا د صفا کوي خو فی محل عمله کوم ځای کې چې د دې کم چې د عمل محل وي او عمل محل څوک دی هغه مال دی لا فی محل النکاح کې نه کوي وفي المستأمن دې سره څه کې مستأمن باره کې هغه خبره کړې وه چې کافر راغلی دارالاسلام ته نکاح نه د ماته شي ګورې تباین دارین دی مونږ وایي دلته تباین دارین حقیقتا دی خو حکمن نه دی دا خو واپس ځي حکمن وسم د هلته دی لا نه رسې پې او که دارالاسلام والا هلته لاړی حقیقتا خو دار مختلف دی ښځې دلته دغه هلته دی خو حکمن دار وسم څه دی یو دی ولې هغه واپس راځي او من کم تباین ویلو چې حقیقتا هم تباین وي حکمن هم وي او په مستامین کې لم يتباين دار چې متباین نه دی حکمن ولی لقصده الرجوع قصد الرجوع ده واذا خرجت المرأة الينا مهاجرة جاز ان تتزوج ولا عدة عليها لك برغوري جي یو خزدا او دارالحرم نه دارالاسلام تخپل را له هجرت وکړو نو مخکې هلته نکاح وا نو مسله دا د دوه مسلې به لګي یو دا چې څوک سره دلته نکاح کوي کولی شي دویم دا چې مخکې خاون عدت مسله د هغې سره څه کوي عدت هم نشته امام صبرای مفتابي دا واوره واذا خرجت المرأة کله چې روزي ښځه الینا موږ ته مهاجرتن د سیال کې چې هجرت وکړي جاز جایز ده ان تتزوج چې دې سره نکاح څوک دا نکاح وکړي د مسلمان سره ولا عدت علیها عدت هم بنه دی واجب عند ابي حنيفه رحمه الله صاحبن سوي وقال عليه العدة عدت بواجب ده عدت بڅنګ تیری وجه سنه وإذا فرقت چې د دې جنۍ دا کومه چې دلته راله او د خاون ترمنځ بعد الدخول راغلی دی بعد الدخول او کوم فرقت چې بعد الدخول راشي بره ګورئ د دې جنۍ چې کوم هجرت وکړو د دې هلته خاون هغه وتې کړی وه نو د دې اوس فرقت رالی حکم رالی بعد الدخول دا صغرا ده کبرا واورئ قاعده کلیه کم فرقت چې بعد الدخول راشي هغې کې عدت وي لهذا دې کې هم څه وي عدت وي بله دا چې کله څنګه دارالاسلام ته رادننه شوله فرقت دغه وخت کې رالی لږ بره ګورئ څنګه چې دارالاسلام ته رادننه شوله دغه وخت کې څه رالی نه دغه وخت کې خو چې د هغو په نظم باندې اهل ذمه ونه وګرځېده لکه کافر یې او که مسلمان او بیا مسلمانه ده د ډایرکټ احکام د اسلام متوجه شو که اهل ذمه یې او که مسلمان یې پوهېږئ که نه او احکام د اسلام کې دا ده که نه چې نکاح دې ماته شي عدت به تېرئ واوره ځکه فرقت چې دی واقع شو بعد الدخول فی دار الاسلام کې دا خبره اوله ما چې وکړه ده نه ده کړې فیلزمها نو د دې فرقت کله رالی کله چې دارالاسلام ته راله او دارالاسلام کې خو په احکام اوس لاګو کېږي لازم به شي په احکام د اسلام ولی ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب څه وایي ګوره دا عدت چې دی لږ به وګورئ دا د مخکینی نکاح اثر دی او مخکینی نکاح خو د کافر سره وه بیا واورئ دا عدت چې دی د اصل کې د مخکینی نکاح څه وي اثر وي او د هغې تعظیم په وجه باندې عدت تېروي او دلته مخکینی نکاح کافر سره ده او د کافر سره تعظیم احترام نشته دی ابي حنیفه ان دا عدت چې دی د اثر د نکاح دی کومه نکاح المتقدمه سابقه نکاح او دا عدت ولی واجب وجبت اظهارا لخطره دا واجب د پاره د اظهار د احترام د دې نکاح لخطره د نکاح احترام وکاو ولا خطر للملك الحربي او د حربي د ملک څخه احترام نشته ولا ولهذا دغه وجه د کنه کوم جنې چې قید شي کنه قیده اگر چې در الحرب کې کافر خاونم وي هم پیدت نه ولی هغه احترام دغه نشته ولهذا دغه وجه د نه واجبېږي عدت په علی المسبیه په هغه جنې باندې کوم چې قید شي بره ګوري جي یو جنۍ ده دا امقه مسله ده دارالاسلام ته راله خو حامله ده اوس به څه کوو نکاح ورسره کولی شو که نه امام صاحب نکاح ورسره کولی شو ورته کوي دي نه ایو روایت دا د نکاح موږ نشي کولی ګورئ دا متن کې دی وإن كانت حامله که چېرې یوه جنۍ راله موږ ته هجرت یې وکړو خو حامله وه لم تتزوج نکاح به نه کوي حتی تضع حمله تر څو چې حمل نه زېږولی بل روایت وعن ابي حنيفه اصل مساله تقريبا رکھا
دغه مفتابی رائے ده نکاح نشي کولای امام صاحب نے روایت شته ونبي حنيفة انه يصح النکاح سیدا ولا يقربها ورته نزدیکیږي بنا زکه د خېټه کې د خزي پردې فصل له او کته وته نزدیکیږي نو پردې فصل بخپل وبو مانی وبکول له دینه حدیث کې من راغلی ده ولا يقربها زوجها حتى تضع حمله ترسوچ حمل نه زیږي ولې کما فی الحبل من الزنا لکه حامله د زنا مسله مخکې دره شوی و حامله د زنا نه چې و نکاح ټیک د هوتی کوي بینه وجد اول ورکه چې متن کې وی نکاح نشي کولای ولی نشي کولای برګوري ویجی دا کومه خزه چې دارالحرب نه دارالاسلام تراله حامله د دې د بچي ثابت النسب دی کا هغه کافر ته منسوب دي کوم چې دارالحرب کې دی نو چې کلم دا حکم ولګو چې ثابت النسب دی مشوم وزو په دا حکم ولګو چې د تم دي تیر کی ځکه د سینې چې ثابت النسب بچي بل څو خړوب کی او په دې شو زینا مسله ته ثابت النسب نه ونو وجد اول دار چې انه دا حمل ثابت النسب دی فاذا ظهر الفراش کله چې فراش ظاهر شو یعنی دا حمل دا د خپل خاون نشو په حق د نسب کې ظاهری کې په حق د منع من النکاح کې احتیاطا او عدت دغه ته وای کنه چې نکاح باندې اصل کې ورای شرع عدت د دریو شي نوم دی ښا یو ترک تزوج دی نکاح باندې کوي یو ترک زینت دی زیب زینت باندې کوي یو ترک تبرج دی بار بنوزي صاحب د بدایي علامه کاسانی وی رحمه الله ګوره وتا ټول وی قال ذو قدري مولا فرمای و اذا ارتد احد الزوجين للاسلام وقاتل الفرقه بغیر طلاق برغ ور انتهي اسانه مسلې دي الکه خځه خوون کې چې څوک مرتد شو نکاح ماته شو ویږي په ورای و اذا ارتد کله چې مرتد شي احد الزوجين عن الاسلام وقاتل الفرقه بغیر طلاق طلاق بم نبي وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله الکه دا چې ویل دا چا راي دا انا شیخین راي دا امام محمد رحم الله خبر زړه کې برونی سبق والا کچري خاون مرتد شوی نوس قاضي به تفریقه راولي او دا به طلاق وي قاضي به خاون په ودرېږي لکه څنګه چې برون خزي اسلام راوړی او کنه خاون قاضي ته ویل اسلام راوړو کراوړو خبره کرانه وړو دغه به ودرېدلو تسریب الاحسان کوله طلاق او کچري خاون مرتد شوی او خزه مرتد شوی نبی به قاضي فرقت راولي فرقت را له خدای رچی به طلاق هغه وي به طلاق نه دی فسخ ده او شیخین بهر حل څوي فسخ ده نه پیږي به کمه ده وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال امام محمد رحمه الله فرمای ان كانت ردته كشريده مرتد والد خوند تربو بس به فهي فرقه بطلاق دا فرقت ده خوګره به طلاق سره او دای بچا قیاس کوي وخت می ته مسله ویلا او هو يعتبر دای قیاس کوي بالابا باغ ابا والا مسله کې چې خزي اسلام راوړي خوان انکار وکي والجامع ما بينا وجامع بکې ما غره کوم چې بیان کو هغه سره چې تسریب خوان اسلام نه راوړي التم دلتم وبس کېږي نه طلاق نه ورګي دغه بځه قاضي ودري کې تسریب الاحسان به وکي وابو يوسف رحم الله امام يوسف رحم الله خاصم ویلو چې کله ده فرقت راشي د دوړو د طرفونه دا به طلاق نه پرونه ویلو کنه دلته یو اسلام کې دی بل اسلام کې نه دی دا فرقت د دې دوړو ته وجه نه دی چې دین کې دوړه بدل دي امام يوسف رحم الله مره دا تیر شوی دی علامه باغ قانون باندې هغه اصل باندې اصلنا له کوم اصل چې موږ دغه لپاره بیان کړو په ایوا کې امام صاحب ته څه فرق کوي الته برون څه ویلو چې خاون ابا ان الاسلام کینو به طلاق وی او دلته وی چې خاون مرتد شي به طلاق نه دی فرقت دی فرق څه دی وره ابو حنیفه رحم الله فرق بینهما ووجه دادا هغه وی ګوره دا خاون چې کله مرتد شي کنه نو دا ارتداد چې دی مولوی صاحب د نکاح منافی دی ښا د نکاح څه دی ولی نکاح عصمت راولي حفاظت او ردت چې هغه حفاظت فوت کوي برګوري ردت او نکاح خپل منځ کې څه دي منافی دي او یو شی چې ته ختمه په منافی به نه ختمه پچا به نه ختمه منافی باندې به نه ختمه نو ردت باندې ته نکاح نه شي ختمه ولې نکاح چې ختمه پچا به ختمه په طلاق باندې طلاق منافی نه دی طلاق نکاح انتها ته رسي طلاق نکاح څه کوي بيد نکاح چې شی هم تر دې پورې شوی و انتها ته ورسول او ردت خود نکاح منافی دی څه وي
ردت چې منافی د نکاح دی ولی لکونی هاذا کدا منافی د عصمت د پاره او طلاق چې هغه رافع دی اصل کې هغه نکاح اوچتای رافع هغه څوک جوړیدل شي چې کوم منافی نه وي دا خو منافی دی فتعذر المتعذر ان تجعل طلاقا چې دا ردت طلاق وګرځول شي بخلاف الاباء بخلاف د اباء عن الاسلام نه ولی لانه اصل کې خاون چې الته اسلام نه انکار وکړو نو تسریب هغه څنګه دی امساک بمعروف نه انکار وکړو او کله چې خاون امساک بمعروف نه انکار وکړي نبی به تسریب الاحسان کې طلاق به ورکړي کغم نه کې به قاضي ورکړي دغه د طرفانو لانه يفوض الامساك خاون چې کله دی اسلام نه انکار وکړو پرونی مسله کې یادو نو د فوت کو امساک بالمعروف په صحیح طریقه باندې خزان سره ساتل د فوت کړل اسلام رانه وړو نو اوس په واجب د تسریب الاحسان هغه نه کوي قاضي به دغه وځي شي علامه مره ولهذا تتوقف الفرقه بالاباء ورکنا الته چې اسلام خزر راوړ او خاون نو فرقت ترغینه واقع کېدل تر څو چې قاضي فیصله نه وکړي نسی وکنه ولې طلاق واغه او دلته چې خاون مرتد شو کنه بغیر د قاضي د فیصلې نه نکاح ختم شو ولې د ارتداد د منافی دي قاضي فیصله کوي کنه کې قصه ختم شو موقوف د فرقت په ابا باندې په ابا کې په قضا باندې او نه د موقوف پر ردت کې په قضا باندې ثم ان كان زوجه المرتد الاكبر وګوري که خاون مرتد شوی او دخول کړو پر مہر به ور کوي او دخول نه ور کړي دی وڅوي نصف مہر به کوم سماوي او که خزه مرتد شولا نو که دخول شوی پر مہر به وته ور کوي او که خزه مرتد شولا او دخول نو شوی لکه به هیڅ نه ور کوي موږ ویلو چې کله قبل الدخول فرقت د خزه به وجرا شبه بغیته نصف مسما یا متعی نه ملاویږي ویلې مو کنه په تور قاعده اوره کنه آسان دی کنه زر زر خو نه مرګي ثم ان كان زوجه هو المرتد فلها كل المهر ان دخل بها خزه د بټول مہر ملاویږي چې شری دخول نه د خاون سره کړي د خاون ور سره دخول کړي او نصف مہر به ملاویږي او د لم يدخل بها که خاون ور سره دخول نه کړي او ان كانت هي المرتده تو که خزه مرتد شي فلها كل المهر به ملاویږي ان دخل بها که خاون ور سره دخول کړي او که دخول وسره نه کړي فلا مہر لها مہر به مر لنبي چې مہر نشته نه عدت کې نفقین نشته دی ولا نفقته ولی لان الفرقه چې من قبلها چاته در برغله دا قاعده د اشاره وکړه کله چې قبل الدخول فرقه د خزه در براشي بغیر د پر نفقه یا مہر وغیرہ نوي قال القدري مولا فرمای و اذا ارتد مان ثم اسلم مان فهما على نکاحه مالک برو ګوري دی غټول ګوري دواړه چو کنه دواړه په یو ځل مرتد شو خزه او خاون واپس په یو ځل بیت مسلمانان شو اوس هیڅ حکم دی ویجی نکاح به برقرار ای امام ظفر رحم الله وی نکاح ماته شو ځکه چې یو مرتد شي نکاح ماتي کی وخت تیر شو کنه او دلته څه وشو نو چې دواړه مرتد شو په دواړه مرتدوالي کې دی یو مرتدوال هم دی کنه پیږي خدا صورت الله دې د اختلافي چې کله یو زیبانی مرتد شي او اسکه ترتیبا مرتد شو اول خزه به خاون اول خاون به خزه به ټول اتفاق دی به نکاح شو ما ته شو به کې اسلام راوړي دوباره به نکاح کوي وګورئ اذا ارتد مان ګر معنی ویلې په یو ځل مرتد شو ثم اسلم مان به اسلام په یو ځل راوړو دا بل قدم وګورئ ووري په یو ځل مرتد شو په یو ځل اسلام راوړو نکاح برقراره په یو ځل مرتد شو یو پکې اول اسلام راوړو بل پکې رس راوړو به نکاح ماته ځکه چې کوم اسلام راوړو خو یو مرتد دی بل مسلمان نکاح خپل لاړه به دوباره بل مسلمان شوم نکاح وکړي او که یو مرتد شو اول بل پکې رس مرتد شو به اسلام یو ځای واپس راوړو یو ځای نو بهر حل نکاح ماته څه صورت شو پیږي کنه به ثم اسلم مان فهما على نکاحهما استحسانا به په نکاح قائم وي کني قياس تقاضا هغه کوم چې امام ظفر سے ویل دا او ورڅوي وقال ظفر يبطل نکاح باطل شو الاولي لان رده احدهما یو ردت شو د منافع د نکاح او کنو نو پیږي او پر ردت د دوړو کې ردت د یوم دی نو مسپله پکې راځي او فی ردتهما پر ردت د دوړو کې ردت احدهما ردت یو شته او ردت یو څخه منافع د نکاح ولنا موږ په دلیل مروي هغه چې روایت شوی دی بني حنیفه یو قبیله وا زکات نه انکار وکړو ټول کافران شو ابوبکر جنو پس لخر ولې کلو او بس ټول مسلمانان شو توجه ده لګا
صحابه وو چا مونږ ویل چې تاسو نکاح تجدید وکړئ چا مونږ ویل وتا دا صحابه اجماع شو لکه او دا اوس استحسان دی کني قیاس ما غل استحسان غو پیژنې کنه د قیاس جلی مخالف دلیل چې غد څه وي استحسان وي ابه کله بل سری او کله بل اجماع او کله بل ضرورت او کله بقياس الخفي وي انت بلا اثر دی ها ارتدوا مرتد شو ثم اسلموا به اسلام راوړو او یا د صحابه او اجماع وته یاد کا ولم يأمرهم الصحابه وتمرون رضوان الله عليهم اجمعين بتجديد الانكحه باندې والارتداد منهم واقع معا اعتراض په وکاله کا تاسو هم مسله دا بیان کړل چې په یو ځل مرتد شي بني حنیفه چې په دې لګي په یو ځل مرتد شي کنه او ترتیب سره مرتد شي دا اوساس دلیل نه جوړیږي تاسو هم مسله کوم بیان کړی چې په یو ځل مرتد شي او په یو ځل نو ویجی وی کله چې د یو ځل کله چې ترتیب ارتداد پته نه لګي دا د سیده لکه په یو ځل مرتد شي نو هغه ترتیب دی ارتداد پته والارتداد منهم واقع معا ولجهاله التاريخ تاريخ پکې مجهول ولو اسلم احدهما بعد الارتداد ارتداد نه پس کې اسلام راوړو دا خبرم کړی وکا نو زبې خو فسد النکاح بینهما اگر چې رسول اسلام راوړي ولې نکاح ماته شولا یو مسلمان دی بل کافر دی للاسرار الاخر اخر چې هغه لا موسر دی برقرار دی بردت معنی لانه ځکه اصرار د کفر دا منافی دی کای ابتداء لکه ابتداء چې مرتد او مسلمان ترمنځ نکاح نه کیږي دغه شاندل تم دا په نه شو د عبارت معنی ابتداء نیم نکاح نه کیږي او کا یو مسلمان شو بل مرتد دی مسلم نکاح نه کیږي